تاسو د عبدالرحمن سدیس پیژنئ که نه؟ امام کعبه دی. دی وایي یوه ورځ زما مور ترکاري پخوله او ما ورته شګې وویشتې، نو مور په ما پسې راپاڅېده او په ما پسې رامنډې کړې، خو زه یې ونه رسولمه. نو ما ته یې وی الله دې د کعبې امام جوړ کا. نو دا د یو مور دعا وه چې د بچي په حق کې قبوله شوه او الله تبارک وتعالی د هغې مور هغه بچی د حرمینو شریفینو امام جوړ کو. خو نن سبا میندې چې دي نو هغه د دعا په ځای باندې خیرې کې خپل بچي ته، کله چې بچی داسې څه غلطي وکړي او بیا داسې خیرې کوي چې د هغې خیرو معنی بیا په ډکشنرو کې نه میلاویږي. دغه شانتې قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دې مور مدرسې ته داخل کو، نو استاذ ترېنه سبق اورو او د په لومبنۍ ورځ باندې 14 سپارې په یادو باندې خپل استاذ ته بغیر د څه غلطۍ نه واورولې. نو هغې استاذ ته تپوس وکړو دا 14 سپارې د کوم ځای یادې کړي دي، دا نورې پسې هم هلته کې یادې کا. نو بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته فرمایي دا ما د خپل مور نه زده کړي دي، دا زما مور ته یادې وي. اوس دا 15مه سپاره ما د ته شروع کا. دغه شانتې مخکې به زنانه وو چې کله کار کو نو د قرآن تلاوت په ورسره کو. خو نن سبا که زنانه را یو ځای کېږي نو په پردي غیبت باندې به د هغوی مشعله وي. که یو مور خپل بچي ته چې دی نو نصیحت نه کوي، خو د معمولي غلطۍ په وجه باندې هغه ته داسې هیرې وکړي چې هغه بیا مناسب هم نه وي او هغه بچی بیا در په دیکه ګرځي. نو سوال درته کوم ای میندو، خپلو بچو ته دعاګانې کوئ، خپلو بچو له په صحیح طریقه باندې تربیت وکئ، نو دا به ستاسو دپاره مناسب وي. او که چېرې تاسو د خپلو بچو تربیت نه کوئ، ځکه دا مور غیب چې ده نو دا د بچي دپاره مدرسه ده او د دې مدرسې نه چې کله دا بچی په صحیح تربیت سره رالوی شي نو دا بچی به الله رب العزت چرته ناکامه نه کړي. نو د خپلو بچو تربیت په صحیح طریقه باندې وکئ، د خپلو بچو خیال وساتئ، دوی ته ښکلې ښکلې دعاګانې کوئ، نو الله تبارک وتعالی به ستاسو د دغې دعاګانو په برکت سره ستاسو دا بچي کامیاب کړي.